ټول طلبه کرامو ته هم وایم، ټول علما کرامو ته هم وایم، هر یو طالب د خپل دغه اساتذه کرامو نه یو مطالبه وکړي چې استاذه کتابونه مو ډېر ولوستله، استاذه د کتاب دغه درسونه مو ډېر زده کړله، استاذه د کتاب دغه کاغذونه ډېر په وینو باندې لمده شوله، استاذه مونږه د امن دغه مزمت دا ناره ډېر ولګوله، استاذه دغه کتاب به نن بند کو، راشئ دغه واکدارانو ته به خپل دغه فریاد ور وړاندې کوو، راوځئ دغه میدان ته، دغه واکدارانو نه به یو پوښتنه کوو چې آخر دا مساجد او دا مدارس دا ولې محفوظ نه دي، آخر دغه مساجد او مدارسو باندې ولې بمبارونه کیږي، آخر دغه مساجد او په دغه مدارسو کې دغه علما کرامو دغه جسمونه ولې ټوکړې ټوکړې کول کیږي. ای استاذه ډېر د امن درس دی راکو، ای استاذه ډېر د امن سبق دی راته وښودله، راشه نن عملي توګه باندې دغه امن په دغه معاشره کې خورول غواړي، هر طالب د خپل دغه مشر نه دا مطالبه وکړي، هر استاذ د خپل محتمین نه دا مطالبه وکړي، هر محتمین د خپل وفاق المدارس نه دا مطالبه وکړي، او دغه وفاق المدارس د خپل سربراهان او خپل دغه لیډرانو نه دا مطالبه وکړي، او دغه لیډران د خپل واکداران د ملک د حکمرانانو نه دا مطالبه وکړي چې مونږ دغه امن دغه ناره ډېر ولګوله، د امن دا سبق مو ډېر زده کړله، د امن دغه درسیات مو ډېر وویله، راشئ په عملي توګه باندې دغه امن په دغه معاشره باندې ورخور کو، راشئ د امن دغه صادر په دغه معاشره باندې مونږ واچو، راشئ دغه امن دغه فضا دا مونږ زده کو، راشئ د امن دغه فضا دا مونږ په دغه معاشره کې عملي توګه باندې راولو، دغه یو مطالبه په عملي توګه باندې ټول طلبه د خپل اساتذه کرامو نه، ټول اساتذه کرام د خپل محتممینو نه، ټول محتممین د وفاق المدارس دغه کم صدر حضرات چې دي هغې بیا خپل ځان له پاسه چې کوم واکداران او عهدهداران دي هغې نه دغه یو مطالبه وکړي چې دغه امن دغه درسونه دا مو ډېر زده کړله، نن مونږ له تاسو نه دغه طلبه کرام هم وایو چې مونږ تاسو نه صرف او صرف دغه امن دا پریکټیکلی مونږ لیدل غواړو، دغه امن دا مونږ کتل غواړو، دغه امن پسې زمونږ دغه سترګې ړندې شوې چې دا امن به څنګه شیزوي، د امن دغه نوم دا مو ډېر واورېدله، لیکن نن مونږ دغه واکدارانو نه دغه یو مطالبه بکو چې عملي توګه باندې دا امن راته وښایي چې دا امن څنګه وي. نن دغه مدرسین دغه استادانو ته هم وایو چې کوم د امن دغه درس مونږ ته تاسو راکوئ، پرېږدئ کتابونه بند کړئ، مدرسې ته طالع ولګوئ، راشئ معاشره کې د امن دغه نظام ور مونږ ته طلباو ته هم وښایي، مونږ مولیانو ته هم دغه امن دغه نظام وښایي، مونږ هم د ډېر وختونه دغه امن دغه ټکې مو په غوږونو باندې اورېدلې دي، په سترګو باندې په کتابو کې مو لیدلې ده، په غوږونو باندې مو اورېدلې دي، لیکن نن مونږ په دغه معاشره کې امن لیدل غواړو چې دا امن دا څنګه وي. ټول مسلمانان د خپل دغه واکدارانو نه دغه مطالبه وکړي چې مونږ ته په عملي توګه باندې دغه امن دا دې وښودلی شي، زمونږ په دغه کورونو باندې، زمونږ په مساجدونو باندې، زمونږ په محلو باندې، زمونږ په دغه معاشره کې عملي توګه باندې د امن دغه فضا دا دې قایم کړی شي، نور په مزمت باندې هیڅ نه کیږي، عملي توګه باندې مونږ له تاسو نه دغه امن غواړو. الله رب العالمین د ټولو مسلمانانو ته د پوهې توفیق ورکړي. اللهم صل علی روح محمد فی الارواح، اللهم صل علی جسد